لکه هر چا ته پته یوازې زه نه چې زمونږ دا صوبه په کوم ډګر روانه ده نو په دې کې خو د دغه څه خبره نشته د ټولې دنیا ته پته ده چې زمونږ په صوبه کې د ټولو صوبو نه زیات کرپشن روان دی او مخ پړوان دی پکې روان دی دا نه چې په کمي دی لکه که موږ دې ته وګورو نو وزیر اعلی صاحب هغه بله چې کوم دی په مردان کې جلسه وه د 50 اربو روپو چې کوم دی اعلان کړی دی که نه نو موږ دا ښه خبره چې دوی دا اعلان وکړو خو د دې نه له 2 ورځې مخکې زموږ په چارسده کې هم چې کوم دی یوه جلسه شوې وه او دوی پکې صرف موږ ته 4 بیچوګانې راکړې دي که نه نو لکه دا د کوم ځای انصاف دی چې مردان ته وګوره او چارسده کې خو چارسده او مردان خو لکه چې کوم دی یو په یو جوخ په جوخ ځلي دي نو پکار دی چې لکه موږ هم د دې حقدار یو چې موږ ته یو غټ پیکج اعلان کړی و خو په هر حال دغه خو د هغوی خپله خبره ده چې بس هر څه وکړل خو موږ دا وایو چې دغې 50 ارب روپو په ځای دوی څه سبسډي ورکړې وه د عوامو ته روزانه چې کوم دی خلک چې کوم دی په بازارونو کې اوړو پسې لې پلې ګرځي ضروریات زندگی دومره ګران شوي دي چې تاسو ته پخپله پته ده نو چې دغه 50 ارب روپۍ دوی دې خوا چې د سبسډي ته اوس ایستې وې او دغه سبسډي د عوامو ته ورکړې وه په دوی دا مهنګایي کمه شوې وه نو دا به یو ښه خبره وه هغه ورځ زموږ چې کوم دی د صوبایي اسمبلی اجلاس وشو په یو سټیډیم کې نو په کروڑو روپۍ په دې ولګېدې اخر موږ ته په لاس څه رالل دغه اسمبلی دغه اجلاس په دغه چې کوم دی زموږ په اسمبلی کې هم کېدی شو خو دغه نمود و نمایش شروع دی د عوامو غم نشته او چې کوم دی دوی هغه چې کوم دی نوې نوې کارونه او نخرې کوي چې لکه عوامو هغه دغه خو پرېږده خو چې عوامو له په خپله ځان پسې چې کوم دی هغه خندا ورشي چې اخر دا کېږي څه دا روان څه دي او زموږ د حکمرانان په کم طرف دي نو خدای دپاره دوی له پکار دي چې د دې عوامو باندې رحم وکړي دا ټوکې دا مذاق او دا مسخري پرېږدي او د دې عوامو د بازار د دوی صرف راشي او د یو غریب سړي چې کوم دی حال ته دوی وګوري چې خلک لې په لې ګرځي د خلکو وس نشته د 50 روپو نه زیاته چی نشي اخیستی د دړۍ وړو نه زیات اوړه نشي اخیستی دوی د دغه درد نه څه خبر دي دوی د یو ورځ دلته کینی په بازار کې دوی ته به د خلکو د درد پته ولګي دوی ته به احساس وشي خو بس موږ به څه وایو دغه له دغې عوامو خوښ وریوستله او بس اوس یې ورسره بس برداشت کوي بهتر چې بس څه یې ورسره کوي او څه یې خوښوي ځکه چې دې سره خو اوس اسم نه کېږي ځکه چې بس موږ په خپله په ځان باندې راوستي دي او الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې موږ سره چې کوم دی د احسان سلوک وکړي باقي د دې حکمرانانو نه چې کوم دی څه تمه امید نه دی پکار